الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظیم. دا سیاق او سبق چې کوم روان دی نه دا د مشرکانو سره او د هغې باندې د دلایلو د قایمولو لپاره ستاسو دا کومه طریقه ده دا بالکل رأساً غلطه ده چې تاسو د الله په خالقیت باندې قایل یئ، رازقیت باندې قایل یئ او د الله په دا مربیوالی باندې قایل یئ او بل طرف ته چې کوم دی نو تاسو په الوهیت کې او په عبادت کې غیر الله د هغه سره شریکوئ او د هغې یو عجیب حالت دا بیانوي چې د تکلیف په وخت کې صرف الله تعالی ته به مشرکانو چغې والې او کله چې به د راحت وخت راغی نو بیا به الله ته هم چغې والي او غیر الله ته به هم چغې والي. فاذا رکبو فی الفلک، کله چې دا مشرکان سواری شي په کشتۍ او دې کشتۍ ته د هر طرف نه دا چپې راشي او دا کشتۍ او دا جهاز پر چپو کې راگیر شي نو دعوا الله مخلصین له الدین، رابلی الله لرا په داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله لره تابعداري، دین په معنا تابعداري، صرف الله ته چغې وي. فلما نجاهم الى البر، پس کله چې الله خلاصې ورکی دوی ته الى البر اوچتا اذا هم یشرکون، ناڅاپه په دوی بیا شرک کوي. نو دا د کفارو یو عجیب حالت دی او د دوی په حالت کې یو لوی ډیر تناقض او ډیر لوی تضاد دی چې یو طرف ته دوی په مشکلات او مصیبتونو کې راگیر شي، په سختو کې راگیر شي، په هلاکت کې راگیر شي، نو صرف الله تعالی ته چغې وي او صرف الله ته را مدد شوی او چې کله الله مهرباني وکړي او دغه سمندر د دې هلاکتونو نه او د تباهیو نه دوی وباسي او اوچته ورسوي او په اوچه ځمکه باندې دوی قدمونه کیږدي، نو بیا په دې کې ټیم نه وي اذا هم یشرکون، ناڅاپه بیا غیر الله ته چغې وایي، ناڅاپه بیا د غیر الله نه خیر او مدد غواړي. دیو جنا دا علامه علوسی روح المانی دا خبر لیکلی دا چې مخاطبه د دې خپل زمانه مشرکانو ته وګوره او د هغه زمانه مشرکانو ته وګوره چې د کومې زمانه مشرکان دي، لوی مشرکان دي. د هغه زمانه مشرکان خداو چې په تکلیف کې براگیر شو نو صرف الله ته به چغې والي او چې کله به د راحت وخت راغی نو الله ته او غیر الله دواړو ته به چغې والي. او زمونږ د زمانې مشرکان داسې دي چې د راحت په وخت کې الله ته هم چغې وایي او غیر الله ته هم چغې وایي او کله چې سختی راشي نو صرف غیر الله ته چغې وایي.
اله پیر بابا را ورسېږي، اله لویه ځوانه را ورسېږي، دا چغې شروع چېرته ګاډی لږ ګډوډ شي بس دا چغې به سازي کړي، اله پیر صاحب را ورسېږي. دا نو علامه الوسي وایي چې رښتیا ووایه چې زمونږ د زمانې مشرکان ډېر خطرناک دي، دغه ډېر زیات خطرناک دي، زمونږ دا ډېر زیات خطرناک دي. دا عکرمه زوی د ابي جهل چې کله فتح مکه وشو نو هغه وتښتېده، سیند غاړې ته لاړ او حبشې ته ته نو په کښتۍ کې کېناسته او جهاز کې کېناسته. دا جهاز چې داسې دی غټو غټو چپو ته وردن نه شه نو بیا چاپېره موسم خراب شو او د هر طرف نه دا چپې را دغه شولې او دا خلک راګیر شو او د خلکو چغې سازې کړي. نو مانګي وویلې چې په دې وخت کې به صرف هغه اسمانونو والا الله ته زاری کوئ او هغې ته به سوال کوئ او دا ځمکې والا خدایان چې دي نو دا کار نشي کولی دې وخت کې. تاسو هلته مه ګورئ که نه موږ ډېر غلط کار وشو موږ بهر راووتو. تاسو قرآن مجید په ځای هغه ځای ته ګورئ هلته چې څه چل دی هغه ځای تاسو خبرې دی قرآن ته کتل هم عبادت دی چې قرآن تاسې ګورئ داسې دا هم عبادت دی. او صحابه چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک تصویر پیش کوي وایي دا مخ یې داسې پړکېده لکه د مصحف ته مخ چې وي پړکېږي. زه حیران یم چې د صحابو د قرآن سره څونه مینه وه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک تشبیه د قرآن د پاڼې سره به ورکړه. نو چې دا خبره هغه وکړه نو عکرمه ورته وایي چې ښه دا لات او منات لکه څه کار نشي کولی. هغه ویل او لات او منات دلته څه کار نشي کولی. ویل بیا زما او زما د پلار چې دونه جګړې وکړلې دا موږ د دې دپاره وکړې د لات او د منات دپاره چې په دې کې ویل او نو عکرمه وویلې چې زما خدای سره دا وعده شوه که زه د دې سمندر نه الله خلاص کړم که نه زم به لاس په لاس د محمد مصطفی کې ورکو. الله را خلاص کو. بیا ام حکیم د هغه بیبي د هغه نبي علیه السلام ته وویلې ویل یا رسول الله که عکرمه ماف کړې نو زه به یې راولم. نبي علیه السلام زما ورسه څه دي زما طرفه مافي دی راضي دي. نو ام حکیم لاړه او عکرمه یې راوسته. ابو جهل زوی دی او نبی علیه السلام سره لاس ملاو کو مسلمان. دا قرآن د هغې د حالاتو ته اشاره کوي چې هغه دا قسم ته کافرانو او دا قسم ته مشرکانو او د دوی یو عجیب حالت دی چې د سوکالۍ په وخت کې هغه الله او غیر الله دواړو ته چغې وایي او کله چې سختي راشي نو صرف الله ته چغې وایي. اوس دا کوم لوی نعمت چې الله تعالی په دوی باندې وکړو چې چپو کې راګیر شوي وو سمندر په چپو کې او د هلاکت ته نږدې شوي وو الله رب العزت د هغې نه دوی له نجات ورکړو. نو دا نعمت نجات دا دوی ته میلاو شو. اوس د دې د هغې څه نتیجه شوه نو لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. دې لام کې مفسرین دوه خبرې کړي دي. دا لیکفروا ولیتمتعوا کې دې کې دواړو کې لام راغلی دی. آیا دا لام کې دی او که دا لام امر دی؟ نو چې دا په کسرې سره شي نو دا لام کې دی او د لام کې معنی دا ده دې دپاره. نو لیکفروا بما آتیناهم
دې دپاره چې دوی کفر وکړي په هغې چې الله ورته ورکړي دي او دې دپاره چې دې تمتع فایدې حاصلې کړي د هغه نعمتونه چې الله ورته ورکړي دي دې ته لام العاقبت هم وایي یعنې معنا دا شو چې دغه انجام شو چې د الله په ورکړې کړو نعمتونو د الله په آیتونو باندې انکار وکړو د دغه نجات او د دغه نعمت دوی دا بدله الله تعالی ته ورکړه او ډېر لوی قاریانو دا خبره هم کړې ده چې دا صیغه د امر ده نو چې دا د امر شي نو بیا دلته بیا دا معنا ده چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دې ته امر تهدیدي وایي د زورنې امر دی پس کفر دي وکړي دوی په هغه آیاتونو چې موږ ورته ورکړي دي او تمتع فایده دې حاصل کړي په هغه نعمتونو چې موږ ورته ورکړي دي حساب کتاب به ورسره کوم فسوف یعلمون پس زر ده چې دوی به پوه شي په خپل انجام باندې او په خپله نتیجه او عاقبت باندې به پوه شي او بیا الله فرمایي اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون اولم يروا آیا دا مشرکان نګوري انا جعلنا حرما آمنا چې ګرځولې دې منګه حرم زید امن ويتخطف الناس من حولهم تختولې کېږي خلق من حولهم لچاپیره د دوی نه آیا پس په باطلو په غیر الله باندې دوی ایمان راوړي او په بوتانو په شیطان باندې ایمان راوړي او بنعمت الله یکفرون او په نعمت د الله تعالی انکار کوي دغې ناشکري کوي دا جزیرة العرب ټوله د خون خرابو دشمنو او یو قوم چې په بل باندې غالب شو د هغه علاقې نه هغه به یې وویستل وبه یې ځغلول بلې علاقې ته به یې وشړل بیا چې به هغوی تکړه شو راله دوی بیا دې ځای نه په مخه که بل ځای ته به یې ورسول دا لوټ مار دا یو بل وجل یو بل شړل یو بل قیدول دا عام جزیرة العرب کې د دې بازار ګرم و او په دغه زمانه کې د مکې معظمې اوسېدونکي د دې حرم په وجه باندې په پوره امن کې او په پوره سوکالۍ کې او په پوره خوشحالۍ کې اوسېدل او چې کوم ځای له به تلل هماغه خلک چې یو بلې واجه هغوی به ویل ګورې پام کوئ دا د الله تعالی د کور ګاونډیان دي دا د الله د کور منجوران دي ګورې دې ته څه ونه وایئ دا قابل قدر خلک دي نو الله وایي چې دا دې قریشو ته وګوره که نه چې د کم کور او د کم حرم په وجه دوی ته امن حاصل دی هم د هغه د مالک نه انکار کوي اولم یرو ای نه ګوري دوی چې انا جعلنا حرما آمنا چې یقینا ګرځولې موږ د حرم لره ځای د امن ورکوونکې ويتخطف الناس او تختولې کېدی شي خلک من حولهم د چاپېرې د دوی نه خلک یو بل تختی یو بل ځغلی یو بل نه علاقې خالي کوي افراتفري ده افبالباطل یؤمنون آیا په باطل یعنی په بت پرستۍ باندې په باطل په شیطان باندې باطل په باطل نظام باندې په باطلو خبرو باندې ایمان راوړي وبنعمت الله یکفرون او په نعمت د الله باندې انکار کوي چې دا الله توحید دی دا الله یووالی دی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن اظلم سوک دے زیاد ظالم
ممن دا غچانا ابترا علی الله کذبا چې تړي او سازي په الله باندې دروغ او کذب بالحق یا نسبت د دروغ کوي حق لما جاءه کله چې دا حق راشي دتا الیسا اشدوی دا کار کوي آیا نه دی په جهنم کې ټکانه د کافرانو لپاره ولی په جهنم کې زید اوسېدلو د کافرانو نه دی مسوا زید اوسېدلو ته وایي مسوا څه ته وایي زید اوسېدلو هلته څه شی دی لکه تاسو خوا ګورئ د تاسو ته ګورم ما دا قرآن مجید ما له راځي دي وخت زه پرې کې سوچته کوم چې ترجمه به څنګه وي ترجمه ما له راځي دي باندې ما ځان ستړی کړی دی د دې وخت تاسو ته ګورم چې تاسو یې قرآن ته ګورئ که خلکو ته ګورئ او والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین الله فرمائی والذین جاهدوا فینا کسان چې محنت کوي کوشش کوي فینا یعنی فی ذاتنا و فی شاننا زمنګ په ذات کې زمنګ په شان کې کوشش کوي او فینا دا په معنا د لام راځي لاجلنا زمنګ د وجنا زمنګ د رضامندۍ د پاره کوشش کوي لنهدینهم سبلنا خامخابه اخایو منګه دیتا سبلنا لارې د هدایت او لارې د هدایت ورته آسانی کو او ان الله لمع المحسنین یقینا الله رب العزت لمن المحسنین دا دې د نیکانو سره د الله معیت دا د نیکانو سره دی څنګه د الله معیت د نیکانو سره دی نو د الله معیت په اعتبار د تعاون او د امداد سره دا د نیکانو صالحانو سره نو دا جاهدو د جهدنا او جهد یجهد جهدنا په معنا د کوشش باندې راځي د کفارو سره جهاد ته ځکه جهاد وایي چې پای کې محنت ته او کوشش ته او پای کې مال خرچیږي نفس خرچیږي پای کې د مرګ خطرات وي نو په دې وجه باندې هغې ته هم جهاد ویل کېږي خو دلته دا چونکې دا آیات مکي دی نو هغه جهاد چې کوم دی دلته نه دی مراده اگر چې هغه هم د دې لاندې راځي ځکه چې جاهدو محنت کوي او جهاد کوي د چا سره د خپل نفس سره جهاد کوي د خپل نفس سره جهاد او د خپل نفس سره جهاد دا دی چې خپل نفس د ګناهونو نه رامنه کې د بیهودګۍ نه رامنه کې او د الله په تابعدارۍ باندې مجبوره کې دا د خپل نفس سره جهاد دی نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د جهاد نه واپس شو ملګرو ته وایي ملګرو د جهاد اصغر نه جهاد اکبر ته ځو د جهاد اصغر نه جهاد اکبر ته ځو د کفارو سره جهاد ته پیغمبر خدا جهاد اصغر ویلی دی او د خپل نفس اماره سره جهاد دې ته پیغمبر خدا جهاد اکبر ویلی دی لوی جهاد دا دی چې سړی د خپل ځان سره جهاد دا خپل نفس په قابو کې اوساتي د حرامو نه د ناکارۍ نه د ګناهونو نه د بد عملۍ نه د بد چلنۍ نه د دین یې بند د آرام خورۍ نه دین یې بند دا غټ جهاد او دارنګې جهاد کوي چې کوم دی د خپل خواهش سره و هواه د خپل خواهش سره جهاد کوي
ستا نفس غواړي چې دا علم مه کوه، څه کاروبار شروع کا، خلک کم ځای ته ورسېده، کم ځای ته ورسېده خلک. دا خلکو ګاډي پیدا کړي دي او دا بنګلې خلکو سازي کړي، دا جایدادونه احساس کو، په اسلام آباد کې کور ساز کو، په آیات آباد کې کور ساز کو، په لندن کې کور ساز کو، خلک چېرته ورسېد. تو ما غزړه جاله کې ناست دی. دا خواهش دی، د دې خپل خواهش سره به هم جهاد کې، او دا خپل خواهش به د الله د خواهش تابع کې. دا جهاد دی د خواهش، چې دا خپل خواهش د الله د خواهش تابع کا. او دارنګي جهاد د شیطان سره اوم دی، انسی شیطان سره جهاد او جنی شیطان سره جهاد. تا ته به جنی شیطان په نفس کې ډېر خبرې اچوي، ډېرې د ګناه طرف ته به دې راکاږي، دنیا پرستۍ ته به دې راکاږي، او د الله د اطاعت نه به دې ډډې ته کوي، د الله د تابعدارۍ نه به دې ډډې ته کوي. د دنیا مینه به د الله د مینې په ځای کې د دنیا مینه ستا پر زړه کې اچوي. او دارنګې انسي شیطان دا خو ډېر خطرناک دی، دا به راځي او تا ته به قسمه قسم لوبې او طریقې ښیي. تا چې هغه بېګا خبره واورېده، هغه یو ملګري وویلې که نه چې هلکه موږ ورته وویل چې تاسو راشئ د دین دپاره په شریکه باندې کار وکړو، دا دین په دې ملک کې راولو. نو هغه وایي چې موږ صحت کارډ یې موږ له ساز کړی دی. نو په صحت کارډ باندې دغه صحت کارډ باندې هغه سړی زمونږ خدای دی او زمونږ چې کوم دی اله دی، زمونږ معبود دی، او زمونږ د هغې په مقابله کې نه الله منو، نه الله رسول منو، نه کتاب منو. چې دې حد ته مسلمان ورسي که نه، نو داسې مسلمانانو له به الله نعمت عظما دی کوم ځای نه ورکړي. شریعت اسلامي خو نعمت عظما دی، دا داسې ردي خلکو له الله ورکړي. نو د شیطان سره به هم جهاد کوي، او دې کې دام دننه ده چې وجاهدو محنت کوي او کوشش کوي او جهاد کوي د چا سره؟ اعداء الله، اعداء دین الله، د الله د دشمنانو سره او د الله د دین د دشمنانو سره، د پیغمبر د دشمنانو سره، د هر حق او صداقت د دشمنانو سره به هم ته جهاد وکړي. او هغه جهاد به ستا دایي چې ستا محنت او کوشش به دایي چې د الله دین دی په دنیا کې غالب شي. تا جهاد به صحیح لإعلائی کلمت الله، د خدای د دین د سربلندۍ دپاره به ته جهاد، د الله د دین د سربلندۍ دپاره چې د الله دین دې سربلند شي، د الله دین دې غالب شي. دا چاپیره چې دا کوم حالات په دې ملک شروع دي، دا ټول د دې باطل نظام چې د انګریزانو نه موږ ته رازول ډیران پاتې شوی دی، دا ګندګي، دا د فحاشۍ او عریانۍ، دا د سودخورۍ او بېدینۍ، دا د ټکسونو او د ظلم نه ډک نظام، دا چې موږ ته پاتې شوی دی. او موږ لګیا دی د هغې دغه کوو، د هغې غلامي کوو او د هغې نه چاپېره تاویږو. دا د هغې نتایج دي. نو که یو عالم چا مړ کړه نو څه خبره خو نشته که نه، هلک ته یې پړک ورکړه او ورو ورې راغی چاړې راوړه، سړی یې ووه مړ یې خلاصه شوه خبره. په دې ځای کې ماشومان ورکېږي. یاګستان ساز شوی دی، پاکستان نه یاګستان دی، یاګستان دی، واړه ورکېږي او څه تپوس یې نشته دی. خاتانه سره پاره ده، ایسشو سره پاره دی، دا پولیس سره پاره دي. دا ټول د دې باطل نظام هغه غلط نتایج دي چې موږ او تاسو هغه سکو او موږ او تاسو هغې سره نن مخامخ. د دې وجې نه جهاد لاعلاء کلمت الله،
د الله د دین د سربلندۍ دپاره. دا کوم خلک چې جهاد د نوم نه الرجي دي که نه، دا غریبانان خالص جاهلان دي او دا الف ته ډانګې وایي. که نه دا دعوت الله د دې نه لوی جهاد بل نشته. دا لوی جهاد دی. او دا مفسرینو ترجمه کړې ده، څوک چې محنت کوي فینا زمونږ په رضامندۍ کې، زمونږ د رضا د حاصلولو دپاره علم کوي، علم قرآن زده کوي، احادیث نبویه زده کوي، فقه اسلامی زده کوي، نو لنهدینهم سبلنا، مونږ به وښایو دوی ته هغه لارې د عمل په دې علم باندې. د دې علم چې د دې علم څخه د عمل ضرورت دی، د هغې هغه لارې به ورته آسانې کړو د عمل لپاره. او دایم ترجمه ده چې لنهدینهم، زیات به کړو مونږ دوی لره علم د دوی. دې وجې نه مشرانو دا خبره لیکلې ده چې علم په دې باندې زیاتېږي چې تا کوم علم کړی دی او په دې باندې عمل کوي، نو دا علم به دې زیاتېږي. بلکې دا علم داسې پوخ شي چې په دې عمل وشي چې بیا دې سړی نه هېرېږي. او د دغې په نتیجه کې داسې یو نوري بصیرت الله د انسان پړه کې ولګوي چې ډېرې خبرې چې دی په نه پوهېږي په هغې باندې به پوهېږي. بیا هغه علم لدوني چې څه ته ویلی کېږي هغه الله انسان ته ورکړي. او دې باندې خلکو ډېر لیکل کړي. لنډه دا ده، ډېر لوی دغه دی. وان الله لمع المحسنین، او یقینا الله رب العزت د نیکانو سره دی. د الله معیت، د الله تعاون، د الله مینا، د الله تعلق، دا د نیکانو صالحانو سره دی. زمونږ له عوام وایي که نه، یاره پته نه لګي چې خدای ته څوک ډېر نږدې دی. مالا شداد به ورته ډېر نږدې و، اورې، او بخت نصر ورته نږدې و، د یهودیان ورته ډېر نږدې دي، د امریکا ورته ډېر. ته اوسه پورې خبر نه چې خدای ته به څوک ډېر نږدې. اوس ته وګوره، ان الله لمع المحسنین، الله کوم ځای کې دی؟ د الله تعاون چا سره دی؟ د الله ملګرتیا چا سره ده؟ نیکانو سره. تا را قرآن نه دی ویلی چې ته دې نه داسې پته نه لګي چې الله ته به څوک راځي. نو مونږ به دې لپاره زمونږ د ژوند مطلب دا ساز شوی دی چې ګټه او خوره او بار ته ځه، درې کاره کوه بس. ګټه او خوره او بار ته ځه، به دا کار دی. او دې لپاره داسې مثال زمونږ یو استاد هغه به یو مثال ورکوو، وایي د دې خلکو داسې مثال دی، وایي دا په دې په شکال کې دا دغه دو کي، دا انسان دو کي چې دو کي، نو پخوا خو خلکو دې پټوکه کول که نه، اوس خو یې لاندې په اوبو کې پټوي. نو هغې دپاره به یو ګونګټ ورته اوس دې ورځو کې را پیدا کېږي، هغه لاړ شي نو هغې نه ځان له ټیک ساز کړي. ټیک چې ساز کړي نو هغه بیا پر یوس ګیر باندې هغه په خپو باندې وهي او راون کړي خپلې سوړې لی وبوځي. نو بسا اوقات هغه به ویلې دا ګونګټ لاندې پروت دی او ډوس پرې پاسه پروت دی او دی مړي. دقسې مثال د دنیا دی. موږ د دنیا ګونګټان یو او بیا پر یوس ګیر باندې مګیستي دي، نو کله را باندې هغه راواوړي ستې لاندې مړ شو. نو الله دې زموږ او ستاسو په صحیح معناګانو کې محسنین ساز کړي چې د الله معیت او د الله ملګرتیا او د الله تعاون موږ او تاسو ته حاصل شي. دا د آیاتونو ترجمه وه، د آخري حصه وه د سورې عنکبوت. انشاءالله که ژوند او ژوند وفا وکړه نو سبا ته به سورې روم شروع کوو که خیري. سورې روم، الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إن لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ कोई अल्लाह मोंगे कुरान ता असरारो लताइफो तर्जुमो बारिको बानी पोए की दी सर सर मोंगे परिवाइन कामिल मुकम्मल अमल को तौफीक राखी। कुरानी निज़ाम द शरीयत निज़ाम पर तमाम जहान खासकर पाकिस्तान के रावली दिल सोकार कई कामयाबी की सो की मुखालफत कई हिदायत और तो की कबर किस्मत तबाही की अल्लाह ज़मंग टूल नाराजी शे ज़मंग दे मुल्क के अल्लाह अमन रावली दा अल्लाह दा मुल्क सोकाल की दा मुल्क दे कर्जुन अखलास की दा मुल्क ले नीक क़ियादत वर की खुदा दी क़ियादत इस्लाह हो की कर इस्लाह काबिल नहीं अल्लाह डड़ी थे की अल्लाह ज़मंग टूल नाराजी शे खातिमा ज़मंग टूल को ईमान।